د نننۍ ټولنې ابتدا او آغاز د صوفي بزرگ شاعر حضرت عبدالرحمن بابا نور الله مرقده د یو شعر نه کو. بابا سے فرمای اور د جدای د رحمان باندې لګېدلې، اور د جدای د رحمان باندې لګېدلې او وخت د مدد کړی یا میران محی الدین. ما سره محفل کې موجود دي، ډېر ښایسته ماحول دی، ښایسته منظر دی او موږ راغلي وو او ښایسته فضا ده او د دې وخت نه پیدا اخلو او د ګران محترم شیخ صاحب چې زما مربي او زما په څنګ کې نه زما ملګری د هغوی هم استاد دی، زما هم استاد دی او د تصوف او طریقت د لارې د ډېرو اهمو معلوماتو نه آشنا دی او د ډېرو معلوماتو حامل دی. مراد زما د هغې نه زما محترم مربی و مشفق استاد حضرت العلامه مولانا مفتی بدر منیر صاحب القادری د شیخ سے محترم نه لږ د تصوف او د طریقت د لارې یو څو اهمې خبرې رضا صاحب تاسو څه وایي چې شیخ صاحب موږ سره جی جی بالکل ته وکړې دا مایک دی او دا تاسو خبره وکړئ. شیخ صاحب زمونږ په پښتنو کې مشهوره دا ده چې منصور حلاج صاحب یو صوفي تیر شوی دی او هغه په دار شوی دی او په دار شوی د دې نه دی چې هغه ان الحق اواز کړی و چې ان الحق. نو آیا دا ان الحق اواز هغه په کومه طریقه کړی دی؟ دا که تاسو د دې وضاحت وکړو او په کومه معنا لي نو د دې به موږ سره ډېر به مننه کوو ستاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو وایئ. ډېره مننه صاحبزاده صاحب او رضا صاحب چې تاسو یو ډېر ښایسته تپوس وکړلو. اولا هم دا خبره دا کوو چې کوم منصور صاحب په دار باندې ختلی نو د ده خپل نوم چې دی نو هغه حسین و او منصور دا د د پلار نوم نو منصور نوم د ده چې کوم دی نو دا د دې پلار په وجه باندې ده ته شهرت میلاو شوی دی او د اصل نوم چې دی نو دا حسین و، حسین بن منصور دا د نامه ده. او کم وجه باندې چې دوی په دار باندې ختلي وو صاحبزاده صاحب نو عام عرف کې دا خبره چې داسې کېږي چې د ان الحق اواز کړی ان الحق اواز کړی نو که د ان الحق اواز دا د کړی دی نو که ظاهر د شریعت ته وګورو نو په ظاهر د شریعت کې د اواز چې کوم دی نو دا منافي د توحید دی. نو د هغه وخت چې کوم علماو هغه په ده باندې د کفر فتوا ورکړله او دی چې د وخت قاضي چې نو په ده باندې فیصله وکړله چې دی دې سنګسار کړی شي. او جي خو د دې پس منظر چې کوم دی نو داسې نه دی ځکه داسې قسم الفاظ د خولې نه وتل بعضې وخت کې چې کم د تصوف سره تعلق لري نو دغه خلک هم هغوی دې دپاره چې مختلف تعویلات کوي خو چې منصور کم اواز دا کړی نو هغه داسې اواز نه و د ان الحق. منصور اواز د ان الحق نه و کړی او پس منظر په هغې پسې دا و چې منصور یو ورځ د ده یو خور و ډېره زیاته پرهیزګاره وه نو دا به د شپې په حصه کې د کور نه وتله او تلله به په یو ځنګل کې به د الله تعالی عبادت کولو او اکثر اولیا که تاسو وګورئ نو داسې صحرا کې آباد وي په هغه ځای کې هغوی عبادت کوي. نو یو ورځ منصور داسې په خوب باندې ورغلی نه و او سترګې یې ویښې وې دا خور یې راپاڅېدله او دې د عادت متعلق دا سوچ وکړو چې زما دا کور خلک چې کوم دي نو دا ټول وده دي. دا واقعه تاسو ته ناشنا کې دا کې خو دې زه بیا حواله در کوم تاسو لره اعلی حضرت امام شاه احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله علیه دا واقعه چې په تفسیر سره ذکر کړی ده په خپل فتاوا رضویه کې نو هغوی وایي چې دا نه دا ښه نو دغه منصور چې کله دا خورې ووتېدله او لاړله
نو د منصور په زړه کې قرار بر شروع شو چې کېدی شي دا خور د شپې وتېدله نو څه وجه کېدلی شي مختلف وسوسې صاحبزاده صاحب چې دی نو هغه د هغوی ذهن ته راله خو خپل جذبات یې کنټرول کړل او کم خلک چې رضا صاحب خپل جذبات کنټرول ساتي نو ای خلکو له خدای پاک د هغې اجر او بدله ورکړي حنبي صاحب چې دغه ورځ تېره شوله سهار ورځ په ده باندې داسې په سخته تېره شوله سوج او دا یې کول چې بیا شپه راله نو ده ځان د قصد اوده کړلو او دغه خورې د عادت مطابق راوتېدله نو چې کله د عادت مطابق راوتېدله نو دی پسې وروستو را روان دی او دا زی یو ځنګل ته یو صحرا ته لاړل او هلته عبادت شروع کړل رضا صاحب عبادت کې مشغول او د خپل عادت مطابق د عبادت نه فارغه شوله نو جنتی طعام راغی او دا ته کېښودلی شولو دې دا خوراک وکړو کرامات د اولیاء حق دی شرع قاعده هم ذکر کړي چې کرامات د اولیاء حق دی د اهل سنت والجماعت عقیده ده که څنګه چې مریم علیه الصلاۃ والسلام له حنبي جنتی خوراک راتللو هنالک دعا زکریا ربه دغه بند کمره باندې ها جی هاذا من عند كلما دخل عليها زكريا ها جی ان لك هذا ها جی نو د چې دا خوراک شروع کړو دا کله اختتام ته رسیدلو نو دی حسین چې په منصور باندې مشهور دی صاحبزاده صاحب دو په आवाज وکړلو نو دی خور ته وی چې مال ته څه حصہ پرې ده نو خور خو د دې رور د आवाज و پیجندلو نو چې کله دغه خوراک یو تکی خودلو د خوراک وکړلو نو د الله تعالی محبت د زړه تراغه او دومره رایش شلو یو شعر کم راځي ما د مینې شراب سکري دي دلبر نور به حنفي صاحب له ډېر او داسې چې ما د مینې شراب سکري دي ډېر مې تا پسې جړلي دي دلبر او جی نو دلته دغه شاعر چې کوم شراب یادې نو د عام شراب نه یادې چې کوم ممنوع شراب او جی نو په دغه ټیم کې د په داسې حالت جذبه او محبت کې لاړلو چې یو غیبانه आवाज شو د الله رب کریم د طرف نه په هاتفي आवाज چې زما په نوم باندې سو قرباني دل غواړي نو عادي تیار شي نو د خدا غمینه هغه جذبه او هغه دغه لیدلی او لذت حاصل کړو نو د خلین الفاظ دا وته د انا احق انا احق زه ډیر حقدار يم چې زه د خپل رب په مینه باندې قربان شم نو دا आवाज دومره عام خور شولو چې ډیر خلک اوس دې کې دوه رای راځي بعض علما وایي چې د په دې زبان کې داسې لقنتونو د سامع ته आवाज د ان الحق راتلو او د چې کوم کلام کړل نو د کلام د ان الحق نه د کړ د کلام د ان الحق کړل بهر د الفاظ کوم سامع اوریدلی نو اغوی ته د ان الحق आवाज دا شوی دی او قران هم د دې باره کې چې نو هغه حکم بار دا کوي چې تاسو یو فاسق تاسو لراشي په یو خبر باندې نو تحقیق کوئ زموږ د مسلمانانو د ټول نه کمزوري دا ده چې موږ تحقیق نه کوو د جذبات متعلق فیصله کوو نو اصل کې منصور چې کوم دا شو ان الحق आवाज نه لیکل دا ان الحق आवाज نو بلکې دا انا دا وایي کنه چې دا دې کې ملکه رائے دي د علماء کنه چې دا وحدت الوجود په مرتبه کې او د وحدت الشهود په مرتبه نه جی لکه دغه سیستم دغه دی چې دا الفاظ شرعاً جرم دی نو کم خلک چې دا خبره کوي چې دا طریقت دی نو طریقت او شریعت شی واحده دی نو لہذا کم څه چې په شریعت کې خلاف ممنوع وي نو هغه په طریقت کې ممنوع وي طریقت خو چې نوم د شریعت د پابندۍ دی بالکل نو دا دغه نه داسې نوم دی د ان الحق واشلو داسې الفاظ د زبان نه صادرېدل د ذوي العقول شرعاً دا جرم دی او دا د لیونی د خلین هم نشي صادرېدلی د ماشوم د خلین هم نشي صادرېدلی ځکه اوس که کم صوفیا حضرات چې کوم دی هغه دغه ځای نه استدلال کوي چې الله تعالی موسی علیه السلام سره خبره کولی نو आवाज به د ونې نه راتللو نو هغه غیر ذوي العقول دي ځکه په هغې کې دا ماده نشته چې دا د الوهیت دعوه وکړي دا د خدای دعوه وکړي
او ذوی العقول داسې دي چې دوی د خدای دعوه کوي لکه فرعون دا الفاظ هغه هم استعمال کړي انا ربکم الاعلی نو څنګه چې په هغه کافر ګرځېدل نو دغه شانتي په دې الفاظو باندې شریعت حکم دار چې دا الفاظ صادرېدل ممنوع دي نو لہذا دا د منصور په باره کې ابتراء او د حقیقت نه لري خبره ده زبردست خپل معلومات راغلي نو شیخ صاحب خپل خبرو وکړه بس موږ د دې لپاره څه خبرو وکړو کو پرڅ کا ان پیڅ تو چې دا رباعي چې کومه ده دا وېسې قرنی متعلق بس هغه رباعي وایي کړه وسره وي مودې وشوي څوک پدار ختلی ندی ما پدار کئی چې منصور خلکو تیاد شي کیف حالک تپوس وشو دا منصور نا په جواب کې یہ الحمدللہ اوے خلکنگال لک پوینو دا کرنی اکڑا بیا پہ حلا دا اشنانا مجار کڑا تاجو تخلقا ادہم خوری ریکا دین پس بیا خپل آقا تا غلام کڑا شبل حسین رنگ سوال دکر دیگار کا چھ منصور دی الہی ولی پدار کا جواب وشو عشقی پٹ سودا دا سوک چھ دا کار کوي دائے سزا دا مدنی دربار لیدل ندے مجنون تا د مدنی دربار لیدل ندے لیلا بازار کی تنتا میں او یار لیدل ندے مجنون تا د مدنی نو مجنون تا د مدنی دربار لیدل ندے ہے لیلا بازار کی تنتا میں او یار لیدل ندے مجنون تا د مدنی نو او مجنون سر نہ تیرے دل دا ہر چاکار خون دے او مجنون سر نہ تیرے دل دا ہر چاکار خون دے تمہیں خوبے بہن زلا عمار لیدل ندے ہے تمہیں خوبے بہن زلا عمار لیدل ندے لیلا بازار کی تنتامی یار لیدل ندے مجنون تا د مدنی نو او تا تباستر گدا لیلا خیست وزکا چتا او تا تباستر گدا لیلا خیست وزکا چتا ہے زما د یار د نظر یو گزار لیدل ندے ہے زما د یار د نظر یو گزار لیدل ندے لیلا بازار کی تنتا میں او یار لیدل ندے مجنون تا د مدنی نو استا احساسات استا جذبات زک بیکار لاڑلا استا احساسات استا جذبات زک بیکار لاڑل وی چتا د عشق حقیقی وقار لیدل ندے ہے چتا د عشق حقیقی
رفیقی وقار لیدل ندے لیلا بازار کی تنتا میں او یار لیدل ندے مجنون تا دمادنینو او در نبہیر کی دخپل معشوقی تذکرہ او در نبہیر کڑی دخپل معشوقی تذکرہ تا دیار وصف کی مشغولا ہائے خاکسار لیدل ندے وی تا دیار وصف کی مشغولا ہائے خاکسار لیدل ندے لیلا بازار کی تنتا میں او یار لیدل ندے مجنون تا دمادنی ربانی جی مہربانی مننه خلق وائی چلیدو کے یہ قرار دے ماں رحمان چی یار ند لینا قرار ماں نو در رحمان پاش کی کمیں نیشتا نو بیاسد آئی نکزان تگوری دا زل پورس دا برخو جواری وا اے رحمان چا بیدلیو چا گٹلی زرحمان چی غشی علم خطا نازی بغداد کی می کامل کاملہ پیرانشتا